نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی قدرمنو انزولیو مشرونو کشرونو د بعضې موقع داسې وي چې زوی له سړی لوړ شي مو زړه له ډېر دک ورسېدو باوجود د دغه چې ملاقات وشي سړي زړه خوشحال شي. هغې وجه دا ده چې مو مړونه شته دی وریارونه هم شته بچي هم شته دی او دا تاسې چې نن په کم ماحول کې یا مونږ یو دا د الله امتحان وي نو دا تاسې چې دلته کومه نو تاسې په الله کې نو وساتو چې مو وجود بالکل داسې میږي شو او هغې دا وجه نه و چې مو تاسې کې هغې دا وجه و چې په تاسې کې هغه زلمي هغه مشران نوستي هغه کشران نوستي چې موږ نه ډېر قابل و ډېر سمجدار او ډېر تکړه کسان زه پکې وینم. مو خپل دلیل مطابق د لیدنو مطابق د عقل مطابق بدقسمتي دلته دا روشي چې موږ لږ ونه خپل ضمیر یا خپل د نفس یو منو ضمیر یو نه منو چې په موږ پسې وروسته یو طویل یو ډېر اوږد جدوجهد پروت دی په دا کې اوس داسې کسانو یې موږ خو بدقسمتي د مور او پلار نه لا اخیستي دي. تاسې چې د کنځو کې نوست یو په کم ماحول کې نوست یو بیا موږ په جذباتو کنټرول هم نه یو ملګري تکثر وي چې موږ هم خفه کړو تاسې له چې کم خلک ګوره موله ګوره تاسې به اوس میندې وي کومه مور د زړه غوړي چې مو بچی دی مو نه بهر شپه تېره کړي او د مو بچی دی چې کم دی په سوړه کې او په ګرمۍ کې هغه مو نه لرې پروت وي په تاسې کې چې چا بچي وي په تاسې کې چې چا بچي وي تاسې لوس اوچت کوئ چا بچي شته نه ټول بچي دي تاسې د الله په زود قسم وي چې تاسې په خپل بچي تکلیف پرځو دی دغه شونډې که تاسې سپینګیري یو که تاسې د هر عمر ولا یو وایي چا مور او پلور ژوندي دي هلوس اوچت کوئ چې چا مور او پلور ژوندي دي دی نه ماشاءالله ټولو زیاتر ژوندي دي تاسې مور او پلور به تاسې دا تکلیف پرځو وي تاسې دپاره د یو سبق هم چې کوم دی دا کافي دی چې تو مور او پلور به نن په کم تکلیف او په کم خفګان کې به وي. ښځه هم پرېږده بچي ښځه به هم بله روشي بچي به هم نور پې دو شي هغو هم خپل حقوق دي ولکه تاسې مور او پلور کم از کم چې تاسې په بچو پسې به څوره خفه و دغه په لاس ګناه به تاسې پسې خپل مور او پلور خفه وي. مور او پلور نه غټ جنت او غټ عبادت او غټه پیرخونه او غټ تبلیغ بل یو شی هم نشته لکه مور او پلور دي. ګوره موږ لږ ونه سوچ خبره خو لیدو اوس داسې خلک زه پېژنم چې پیر له سی او پیر له په پښو غورځېږي او دعاګانې ترې غوړي تبلیغ والحضرات داسې مشران شته چې خلک ډېر قدر کوي عبدالوهاب صاحب الله دې جنتونه نصیب کړي ټولو مسلمانانو هغوی یوه خبره نه غورځوي خو زه دغو خلکو له تاسې له پیغام درکوم چې مور او پلور نه غټ زیارت دی مور او پلور نه غټ جنت د مور او پلور نه ګوره پرځو کې مور ذکر کېږي که مور جنت دی نو پلور یې دروازه ده چې په دروازه نه وي څه شي به تر ننوځي ټایم هم ډېر نه اخلم مو زړه له څومره تکلیف ورسېدی مو ملګري زړونو لا هم تکلیف رسېدلی وي او چې هغه خبره نه وایي که نه هغه مونږ سیاسي هغه وي ملګري بیا خلک هم کوي مو انتهایي زیات د زړه ډک شو مو ویل چې زه تاسو سره په چغو باندې چې کوم دی وجوړم هغې وجه دا ده چې دا کم خلک دا شی خرڅوي هغو له مو یو سوال دی مو ته یو ریکویسټ دی چې ته یې خرڅ کړې و ته یې وږهي کولله روان شې و ته غوښه هم راواخلې و ته پې سبزي هم راواخلې و خپلو بچو له یې وړې و دا سوچ کوې چې مو نن مزدوري کړې ده او آیس ته خرڅ کړي دي او پوډر دې خرڅ کړي دي او ترې بل بچي و بل مور بېداره کوې و هغه په تکلیف کوې و خپل کولله خپلو بچو له پې موټر و شیونه او بنګلې جوړوي نو آیا دا مسلمانۍ کور دی یا دا انسانیت خبره و چې پیسو باندې ځان له آسایشونه و ځان له بنګلې و ځان له کارخانې جوړوي دا خلک به یې واپس کوي دا به څوک ورکوي نو دا بایسیت مسلمان بایسیت د انسان د ګاونډي د موږ د فرض نه شي دا خلک موږ ونیسو چې الیکشن شي او ووټونه شي نو پلور هم د سړي پېژنو نیکه هم د سړي پېژنو لمسی یې هم پېژنو اصل و نسل عرض یې پېژنو او چې کله به تکلیف واخرو شي و د مور قوم په د یو هسپتال کې 100 کسان پروته دي نو دا خلک موږ نشو نیوایسله دغه دا چې هر وخت زه دا خبره کوم دا 40-50 سیاسي خلک دي دا چې په یو اتفاق شي دغه خلکو مخنیوي کولی شي که نه شي کولی موږ
نه به کو د الله سره وداو کو ټول سوچات کو چې دا نشه به دا شی به بیا نه کوو او دا وو کو چې کم خلک دا شی خرڅوي الله دې ته هدایت وکي الله دې ته هدایت وکي الله دې ته هدایت وکي او چې څوک بیا په هدایت یې په نصیب کې نوي و دا ایس خرڅوي په دغه خوره کې الله دې زمکه د مخ نه دایسي کی چې دو بچی نه خوروي او الله پوک دې مونږ سره په توسه وجنه په موږ الله رحم وکي او دا یې